اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا او وی دا مشرکان د مکی لولا ولی داسی اونشو نزلا چې نازل شوی وی هذا القرآن دا قرآن على رجل فآغ سړو من قریتین عظیم چې د دوو لوی لولو خارونو سرداران دي اهم یقسمون رحمت ربک اے دا خلق به تقسیموي د الله رحمت نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی هذه الحیات الدنیا منګه تقسیمون کیو د دې روزګار په دې ژوند د دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او بعض په بعضو باندې افضل کړي دي لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چې بعضې د بعضې خدمتګار شي ورحمت ربک خیر مما یجمعون او د الله د طرف نه ثوابونه هغه د مال جمع کولو نه ډېر بهتر دي ولولا ان يكون الناس امه واحده کچری دا ټول خلق یوې ډلې ته نه اوړېدي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه نو موږ به ګرځولیو د هر یو کافر دپاره کور د هغه سقفا چتونه من فضه د سپینو ومعارج علیها او دغه شانتې اندرپایي د سپینو یظهرون چې دی پې خطې کوزېدې ولبیوتهم ابوابا وسرر علیها متکئون وزهرفا او ګرځولې به مو دروازې د دې او تکیاګانې د دې د سپینو زرو او د سرو زرو وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنیا او دا ټول خو لږه نفع ده د ژوند د دنیا والآخرة عند ربك للمتقین او آخرت ستا د رب د طرفه د فاره د فرزګارانو دی الله پاک پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته د دې مشرکانو یو نیچ عادت او د دې د دنیا سره مینه هغه بیانوي چې کله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته نبوت ملو شو د مکې خلکو ووی که چېرې دا پیغمبري په ځای د پیغمبر علیهم الصلاة یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په ځای باندې دا د مکې سردار ولید بن مغیره ته ملو شوی وي یا دا د طائف سردار عروه بن مسعود ته ملو شوی وي موږ به ایمان راوړو ځکه چې دا دوه لوی لوی ښارونه دي د هغه زمانې او د مکې د ټولو نه لوی سردار ولید بن مغیره دی د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پلار چې د هغه 12 زامنو د مکې سردارو د ټولو نه مالدار انسانو او د ټولو نه ښکلی او باډیدارو او عروه بن مسعود دا د طائف سردارو نو هغې وي موږ خو په دې تمه وو چې اخري پیغمبر خو به راځي لازما خو د اخري پیغمبر به یا عروه بن مسعودي او یا به دا ولید بن مغیره اوس دې ځای کې مفسرین یو ډېره ښکلې مزېداره باریکه نکته لیکي چې الله پاک دا عروه بن مسعود یا خالد بن ولید ولې نه کو ولی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د دې لپاره منتخب کو او بیا یو داسې انسان چې هغه یتیم دی د سرمایې په لحاظ سره هغه کمزوری دی د عزت په لحاظ سره خو ډېر زیات اوچت دی نو د الله دا طریقې کار دی چې هغه انسان لا د عیش و عشرت نه د عشق مکور کوي یو عیش و عشرت یو عشقي عشق ویلی شي مینې ته او عیش و عشرت ویلی شي مفاداتو ته اوس که چېرې دا خالد بن ولید پلار ولید بن مغیره وی یا عروه بن مسعود وی خو سرمایه‌دار وو ټولو خلکو به هغه طرف ته منډه والي ولې تاسو به ګورئ په دې مولیانو او پیرانو کې چې کوم مالداري خلک په هغه پسې ډېر لګیایي دا د لویو لویو مدرسو دا متممین چې دا د مالدارانو پیرانو مریدان دي چې هغه پیر صاحب مالداري دي د مدرسې سره امداد هم کوي او د غټو غټو عالمانو پیروکاري چې مالداري په خپله باندې چې هغه دې سره امداد هم کوي ولې د هغې په ګدۍ کې د هغې په روحانیاتو کې او د هغې نه په فایده کې څه مقصد نه وي
د هغې عشق د هغې د مال او مفاداتو سره نو که چېرې دغه دواړه وي نو دغه خو اسم مالدارو خلک به اسم ټول دي پسې ورته نو هدایت به نه نصیب کېده چې په کومه لار اړولې په هغې به یې اړولې دغه وجه وه چې یو ډېر ښکلې نکته چې کوم دی نو هغه ابن العربي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلې ده چې هغه وایي دا بیت الله شریف ولې الله پاک منتخب کو چې زما کور دغه ځای جوړ کا او په مکه کې جوړ کا دی په شام او په یمن کې ولې نه جوړو که شام او یمن کې جوړ کړو د شام او د یمن علاقه دا د انګریزانو وه په هغه دور کې دی باندې عیسایانو او عیسایان دا چې کوم دی نو د سام بن نوح اولاد کې راځي او دا پټوتلي دي ټول تاسو به د جد بن قیس واقعه مونږ ویلې وه چې کله تبوک لاغه ته تبوک کې غزا لتا خان هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ملګری رومیانو پسې ځکه چې زه عاشق مزاج سړی ما وګړي ډېر ښکلي دي زه به بل مصیبت کې ورسر شم نو خلک به بیا اسم تسهیل سپاټي له به یمن ته او شام له ته هغه رضا د الله به پکې نه وه نه الله پاک په یو داسې ځای کې چې هغه غیر آباد او غیر ذي زرعین شګه بیکاره ځای چې زه عشق د دې بندګانو ته ښیم چې ما سره څومره عشق دی دا د لبیک نارې چې اوس هلته کې والي کېږي دا د نن نه 1447 سال مخکې چې والي کېدې په دغه ځای کې هېڅ هم نه و دا ولې دا د الله د عشق په وجه هغه دې حد ته راورسېد نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا چې ما محمد علیهم الصلاة والسلام ته پیغمبر کړې په دې وجه چې ته د الله هغه پیغام ورسې د الله ته د مال حال ضرورت نشته الله ته د خلکو ضرورت نشته الله ته د عاشقانو د الله د هغې ضرورت دی نو چې کوم خلک هغه د الله سره مینه کوي و پته ایمان وروړي ځکه چې ته ورته الله طرف ته لار ښې هغوی د سرمایې سره د دنیا سره او د جاه و جلال سره څه کار نشته نو هغوی به پته ایمان وروړي په دې وجه باندې الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وقالو دی وی لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم دا قرآن د دې دوو کلو په سردارانو ولې نازل نشو چې د طائف عروه بن مسعود او د مکی ولید بن مغیره دی الله وی هم یقسمون رحمت ربک زما رحمت به دې تقسیموي دا د دې اختیار ده او زما بندګان دي زه چې څه کوم هغه به کوم دا د دې په لاس کې دی نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی هذه الحیات الدنیا منګه تقسیمو روزګار منګه تقسیمو معاش منګه تقسیمو اسباب په منځ د خلکو کې په دې ژوند د دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات منګه بعضې په بعضو باندې په درجه کې اوچتو دنیایي لحاظ سره هم او اخروي لحاظ سره هم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا د دې سخریا دوه معنی دي یو د سخر معنی چې کومه ده بهتر او دویمه معنی ده خدمتګار نو دلته کې د دې نه معنی خدمتګار دی چې بعضې خلک د بعضې نورو نه خدمت والي د څه دپاره که ټول انسانان یو شانتي شي نو بیا به ټول انسانان خپه کېني د چا به په کار نه راځي زما تا ته ضرورت ستا ما ته ضرورت الله پاک وایي ما په دې باندې د دنیا نظام روان کړی دی په دې وجه که ډېر غټ انسان وي خو هغه وړوکي انسان ته ضرورت وي او د هغه وړوکي انسان هغه غټ انسان ته ضرورت وي د دنیایي لحاظ سره وړوکي او غټ یادوم نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورحمت ربک خیر مما یجمعون خدا خبره یاد ساتئ چې د الله رحمت د ټولو نه بهتر دی او د الله رحمت په شی څوک چې د الله تابعداري ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن کچری دا خطر نه وي چې دا ټول خلک به په یو دین شي او دا ټول به کفر ته وړي دا ټول خلک الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام موږ د خلکو کې دا معاش تقسیمو موږ یې په اندازه کوو کچری د ټولو خلکو باندې موږ دنیا را ورولې لبغوا فی الارض دی به بغاوت کړو څنګه به بغاوت کړو اوس دی د ورځې ځان ستړي کي دیاړیو کي مزدوریو کي دوکانو چلی او چې پای کې څه لږې ډېرې وګټي پسې یې الوځي په نسوارو باندې په سګرټو باندې په آیسو باندې په زنده‌آباد او مردآباد باندې یې الوځي په پیکیجونو باندې خرابوي دی پې ستړي شوي خولې شوي پې او هغه لږو کې چې کوم دی نو بیا دی دوره مستي کوي نو الله وایي که دا دنیا پې ما راورولې وه دی باړو د سره حق ته کتلي نو دی به صرف شیطان پسې روان شو چې شیطان ورته کومه لار ښوله دی به د شیطان په لاره تلو
خو دا زه به د خپل انسان باندې خفه کېږم، په دې وجه باندې ما په هغه باندې د هغه د اندازې مطابق هغه له ما رزق ورکړی دی، چاته پکې د توبې موقع ملایږي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو که چېرې د دې خبرې خطره نه وي چې دا خلک به ټول دنیا پرست شي، دنیادار به شي او دی به آخرت بالکل ایر کی، نو لبیوتهم سقفا من فضه، موږ به د دوی د کورونو چتونه د سپینو زرو کړي، د چا؟ د کافرانو. ومعارج علیها یظهرون، او هغه اندر پایې چې دوی پې ختل هغه هم موږ د سپینو زرو کړی وي. ولبیوتهم ابوابا وسرر علیها یتکئون وزخرفا، او موږ به د دوی د کور دروازې، د دوی تکیاګانې، د دوی فرنیچر دا ټول د سرو زرو کړی. ولې الله پاک وایي وان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، دا ټول د دې لږ ژوند د دنیا دا نفع ده. او الله وی د دنیا ما سره هیڅ حیثیت نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که الله سره د یو ماشي د وزر عمره وقعت وی د کافر لبیت نه ورکړي. خو الله وی دنیا څه ته وی؟ دنیا خو فاتح چیز دی. الله وی دا خو صرف او صرف دا مال دولت چیرې دا د دنیا د فیدی چیز دی. په دې وجه دا هر څه ما کافر لور کړو، خو مسلمان به ورته نه ټینګ شوی، ځکه چې د سره شیطان دی. کافر خو شیطان پرې خو د ایمان یې ایستی، خو دی مسلمان سره دی، نو دی به یې دوکه کړی. والآخرة عند ربک للمتقین، الله وی که دلته مې په امتحانات راوستي دي، دلته کې دا مسلمان ظاهري لحاظ سره کمزور ښکاري، نه آخرت صرف د پرهیزګارانو دی. که دې پرهیزګاري وکړي، پرهیزګاري داره چې د الله په کړو صبر وکړي، د الله فیصلو ته غاړه کېږدي او د دنیا دا لږ غونته مصیبتونه دې برداشت کړي، نو د آخرت کور صرف د پرهیزګارانو دی او هغه نه ختمېدونکي څیز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالو وی دا مشرکان لولا نزل هذا القرآن على رجل